بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ورځو کې یو خبره په سوشل میډیا باندې ډیره گردش کوي او خلک دا خبره ډیره زیاته مشهوره وي. حالانکه د داسې خبرې نه د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته، نه د دې بنیاد شته او نه د دې خبرې وجود شته. خلک دا وایي چې مونږ خوب ولید او خوب کې یو بزرگ سړی راغی او مونږ ته وویل چې دغه قرآن کریم تاسې کله کولاو کوي یا دا سفاره کولاو کوي، دا صورت کولاو کوي، په دې کې به یو ویښته وي او ویښته د نبي علیه صلات وسلام نه، او دا ویښته به تاسو په اوړو کې نه باسئ یا داسې به په اوبو کې واچوئ او دا اوبه چې کله وڅښئ دا د تاسې دپاره د صحت دپاره صحیح دي او د تاسې نه وایرس ختم کوي، قسمه قسمه بیماریان ختم کوي. حالانکې د دغې خبرې د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. نبی علیه صلات وسلام داسې هستی ده او داسې د ده عظمت او مقام مرتبه ده چې بغیر د څه وجې نه د نبی علیه صلات وسلام طرف ته یوې خبرې نسبت کول، یوه خبره منسوب کول، دا ډیره د خطرې والا خبره ده. حالانکې دا افوا دي او دې افوا د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته.